يصفون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. بل باب شروع شو خلاص باندې استنجا کول مکروه دي. خلاص باندې استنجا کول مکروه دي. ومس الفرج باليمين من غير عذر او به د عذر نه خلاص شرمګاله وړل مکروه دي او د سوچول وغیرہ بغیر د عذر نه خلاص باندې کول مکروه دي. 1448 نمبر حدیث مبارک دی 1648 نمبر. عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. دا حدیث شریف سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے. اللہ پاک دې راضی شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دې زما استا او د ټول امت ته طرفه بهترینی بدلی ورکړي. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. نبی علیہ السلام وینا مبارکه ده. اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه. لتا سنا چې کوم کس کلا وړو کې او دس ماتي نو خپل شرمګاه دی خپل خلاص نه نیسی. ولا يستنجي بيمينه او نه دی په خلاص باندې استنجا کوي. استنجا په ټیشو پیپر وی که په غونډه وی لوټه باندې که په کاڼي سره یو که اوبو سره په خلاص دی استنجا نه کوي. ولا يتنفس في الاناء او د اوبو څکلو وخت کې دی په لوښي کې ساه نه اخلي. په درېو ساګانو اوبه څکل دي که نه نو کله چې ساه اخلي لوښی دی یو طرف ته کوي. په لوښي کې دی ګلاس کټورې کنډول هغې کې د ساه نه اخلي. نبی علیہ السلام فرمایي. متفق علیه. دا حدیث متفق علیه دی یعنی امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی. وفي الباب احادیث کثیرة صحیحة. دی باب کې د دې خبرې په حق لګن شمیر احادیث صحیح احادیث وارد شوي دي نقل شوي دي راغلي. د حدیث مبارک کې یو ضابطه او اصول بیان شو. اصول هغه اصول دا معلومیږي د حدیث مبارک نه چې ناپسندیده او ناخوښ کارونه چې دي د دې لپاره د خلاص استعمال شي لکه پوزه صفا کول شو استنجا کول شو کچره او ګند یو ځای نه بل ځای ته غورځول وړل ناپسندیده او د کرکې والا کارونه هغې دپاره د ګس لاس استعمال شي. ګس لاس او چې کوم پاک او د نیکۍ او پسندیده کارونه دي هغې دپاره د ښی لاس استعمال شي چې د ښي لاس کوم احترام او وقار دی هغه قایم پاتې شي. دې وجې نه د حدیث شریف کې وفرمایلی شو پیغمبر علیه السلام مونږ او تاسو ته درې کارونه د حدیث کې وښودله. یو به چې کله اودس مات کي څوک نو په ښي لاس دی شرمګاه نه نیسي. دویم په ښي لاس دی استنجا نه کوي. او دریم اوبو څکلو وخت کې دی په لوښي کې ساه نه اخلي. نبی علیه الصلاة والسلام به هم چې کله اوبه څکلي نوش کولې به اوبه به نوش فرمایلي یا به بل څه د څښاک څیزه نوش فرمایلو چې کله به ساه اخیسته نو ساه به په هغه لوښي کې نه اخیسته. لوښی به یو طرف ته کړو. څوک چیس کی شربت کی لسی په اوبه دا د نبی علیه الصلاة والسلام هدایات دي تعلیمات دي سنت طریقې د الله پاک دی پوهې سره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نو مانځه سبق مالک یوم الدین ټکې ویل شوی. مالک دی د ورځې د بدلې د ټولو ورځو الله مالک دی. د دې نننۍ ورځې مالک الله پاک دی. په دې ورځو کې الله پاک بني آدم له اختیارات ورکړي دي. بادشاہ له زیات اختیارات ورکړي دي. وزیر له هغه نه کم اختیارات ورکړي دي. بیا هر انسان سره د کور مشر سره د کور اختیارات دي. دا اختیارات به د قیامت پر ورځ ټول د بندن الله پاک والی په دغه ورځ به د عارضي د خدای ورکړل شوی اختیار هم بنده سره پاتې نشي. په دغه ورځ به ټول اختیارات الله پاک سره لمن الملک اليوم لله الواحد القهار.
دا ورځ به اختیارات د چای بادشاهي به د چای د یو الله چې قهار ذات دی زورور ذات دی نو مالک یوم الدین معنا دا مالک دی د ورځې د جزا د ورځې د بدلی ایاک نعبد اے الله خاص همستا بندگی کو مونږه د بل چانا ایاک نعبد اے الله هم خاص استا بندگی کو مونږه د بل چانا یا ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام صلی الله